یاره زاهده رورا وايه د جهانگیر خان د یوسف جان باره کې څه ویلي دي نو ستا دې باره کې څه خیال دی؟ یاره دې باره کې خو داسې خبره ده رورا چې جهانگیر خان دی او یوسف جان دی. په پښتنو کې خدای خوشحال خان پیدا کړی، په پښتنو کې عجب خان پیدا شو، په پښتنو کې ډېرې نرې استۍ پیدا شوې وي. و چې زمونږ په لیدو باندې خدای دا دوه شخصیتونه پیدا کړي، مولانا بیډلیګر مولانا رحمت الله علیه، الله دې اتونه جنت ورکي، آمین، او یوسف جان دی چې دا په پښتنو د په پلار دی پرین وي، د په مور دی پرین وي، د په خاندان دی پرین وي. او ګوره یو خبره ورته بل وکم، یو دی پوسکن یو دی پښتون. پوسکن چې دی هغه به پوسکن به خوښ وي، او چې نر پښتون وي غیرتی پښتون وي دغه به غیرتی پښتون خوښي. نو ته په خپل سوچو کا دی ویډیوګانو ته وګوره چې یوسف جان کم انسان دی، ډیر یو نر او ډیر یو غیرتمن پښتون دی. او د جهانگیر خان خو مړه جهانگیر خان ته په ډمه کې به شرم او غیرت یو پتا کې نشته. ستا یو ویډیو ما کته تا ښځه راوستې وه او هغه ښځې ستا داسې لباس کړی و چې داسې به یې مړه انګریزان په لندن کې مونې کړي. نو بې غیرته غوندې انسانه چې ته د یوسف جان غوندې سړي پسې خبرې کوې. یوسف جان خو په خدای چې یوسف جان چې دا څه مسافر دی په سعودي، قطر، دوبۍ، یوسف جان د دې دړه سر دی. نو ګوره یوسف جان نر پښتون دی، غیرتمن پښتون دی. خدای دې هر میندو له د یوسف جان غونته کې بچي ورکړي. ته راځې او ته چې کوم دی ته په یوسف جان پسې خبرې کوې، بړوا تا خو د پښتانه په شرمونو وشرمول. پښتون خو غیرتمن قوم دی، په دنیا کې دویم نمبر تاریخ لري په اصحابو او عربو پسې. پښتو دا نه دی چې یو سړی پښتو وي دا پښتون دی، نه، چې په پښتو کې پښتۍ ماتې نه شوې دته به پښتون نه وی. د غني خان یو دوه شعره به ورته ووایم چې غني خان وایي چې په والله چې د جنت نه پیشمستون چې کنزل پکې و نرم د پښتون، او بې غیرته چې پښتون په سر یې دانګه تخته د ساکي مولا د بانګه. نو یوسف جان وروره خدای دې ګولي ګلزار لره او مونږ رونه سره یو مړه دا خبرې نشته، داسې بړواګون چې دي داسې ډېر تلي دي راغلي دي. والسلام.